نن ویډیو کې زه له شاعرانو په باره کې خبره کوم خو شاعرانو صفت الله رب عزت ذکر کړی دی چې هغو پې باندې ښه کارونه کوي هغه شاعران چې هغو زلفې یادوي شونډې یادوي سکي یادوي شراب یادوي یا د یو بل په مقابل کې شعرونه وایي خو په داسې طریقه یې وایي چې هغه د یو بل بېزتي پکې کوي د اسلامي خبرو بېزتي پکې کوي د جنت د دوزخ یا د الله او د پیغمبر ښه بېزتي پکې کوي نو دا شاعري بیا نه ده بیا چې کوم دی دا څه بله طریقه خبرې دي څه ټایم مخکې یو شاعر و هغه د شعرونه ویلي و چې دا جنت یې کچکله ده په هغې باندې بیا علماو ډېره خبره وکړله تر دې پورې چې هغه معافي وغوښتله توبه یې ویستله خبره عزتمندو ما دا کوله چې موږ او تاسو له پکار دا دي چې په دا شعر شاعري باندې موږ د الله رب عزت د دین خدمت وکړو په نن ټایم کې شعر شاعري دا انتهایی بهترین هتیار دی ځکه چې یو خبرې دي چې زه یې را روانې وایم د دې اثر د خلکو په زړونو باندې په یو شکل کې دی او یو دغه دی چې ته هم دغو خبرو له یو انداز یو ترتیب ورکړې او هغه بیا خلکو ته وایې نو بیا د شعر په انداز کې هغه خبرې چې کوم دی بېله مزه کوي او یقیني چې دا ډېر بهترین شی دی خو چې د دې استعمال موږ په صحیح طریقه باندې وکړو د نن ټایم شاعرانو له زه دا مشوره ورکوم چې ستاسو چینل یې بند چلیږي تاسو له به پیسې هم راځي تاسو به مشهورېږئ ګناهګارېږئ به هم نه د هغې